بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. قال الامام النسفي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه امين. والحرام رزق، حرام رزق دی. اهل سنت والجماعت دا عقیده لري چې کو یو کس د سود په ذریعه سره پیسې خوري، حرام خوري، دام رزق دی، او کو حلال خوري، دام رزق دی. او په دغه حرام باندې ځکه ګناهګاري کې چې د هغه اسباب غلط اختیار کړي، نور دام الله پاک پیدا کړي. او حلال باندې ځکه نه ګناهګاري کې چې اسباب د شریعت موافق اختیار صحیح. نو حلال او حرام دواړه رزق دی، په دونه ده چې په دې حرام باندې ګناهګاري. بل طرف ته معتزله دا وایي ناستی دوی ته ما ساړې باره یادې کړې نیولې وسران ته نشته د خلک زما وخت ولې خراب وي دورې والې چې کېده چیرې دعونه وکړه او بس کېده سړی فارغ شي راځي. هلې دا شهرت نه دی، دا ځان له یو غټ مصیبت دی. کم سړی مشهور شي دی بیا صرف تقریرونه کوي، دا درس مسله یې چوټي وایي. دا د شیخ ادریس صاحب کرامت دی، سره د شهرت ولې درسونه کوي نه کېږي ورسره. زه ځان باندې دونه پوه نه شم، قارېږم خلکو ته چې دې پلان ټایم کې به راځې دی کې به نه راځې مطلب ځواب مخکې برابر نه شي. ها او معتزله دا وایي چې حلال د رزق منم خو د حرامو ته به رزق نه وایي. حلال د رزق منم خو حرامو ته به رزق نه وایي. او هغو تعریفونه په داسې انداز باندې کوي. نو وایي والحرام رزق، حرام رزق دی، لأن الرزق اسم لما يسوقه الله تعالى إلى الحيوان. ځکه رزق نوم دی د هغه څه چې الله پاک راشړلي دی حیوان ته، یعنې ساه اخیستونکي ته فیاکلوا قصدي کفري. دا زموږ په دې د رزق تعریف چې راشړلي الله پاک دی حیوان ته او دی وخوري. وذلك قد يكون حلالا، او دا به کله حلال وي چې اسباب ولا حلال اختیار کړي، وقد يكون حراما، او کله به حرام وي چې اسباب ولا حرام اختیار کړي. وهذا اولى من تفسيره، او دلته یو بل تفسیر دی، او زموږ دا بره تعریف او تفسیر اولاد دغه دویم تعریف ده. نو هغه دویم تعریف ته اشاره کوي وهذا اولى من تفسيره بما يتغذى به الحيوان. یعنې چا د رزق دا تعریف کړی دی چې الرزق هو الذي يتغذى به الحيوان، چې حیوان ته به غذا میلاوي. چا ته؟ حیوان ته به غذا میلاوي. چې حیوان ته به غذا میلاویږي نو دا به رزق وي. نو دی وایي علامه تفتزاني صاحب چې دا برنی تعریف ښه دی، ځکه دې کې نسبت بالفعل الله تعالی ته شوی دی. نو چې بالفعل پکې د الله پاک ذکر راغی نو دا د دویم تعریف نه ښه شوه. وجه بیانې لخلوها عن معنى الإضافة إلى الله تعالى. دا دویم تعریف غیر اولا ذکر دی چې دا خالی دی د نسبت ته الله نه، مع انه معتبر في مفهوم الرزق، بسره د دې چې دا اضافت الى الله دا معتبر دی په مفهوم د رزق کې. مطلب دا دی چې بما يتغذى به الحيوان کې اگر چې الله ته نسبت بالفعل نشته او بالقوه پکې معتبر دی. خبره باندې پېښ شو کنه. وعند المعتزله الحرام ليس برزق، المعتزله وایي چې حرام رزق نه دی، لانهم فسروه تارة بمملوك ياكله المالك. ځکه هغوی د رزق دوه تعریفونه کوي. لومړی تعریف مولوي صاحب دا کوي چې الرزق هو مملوک یاکله المالک. رزق هغه مملوک دی چې د مالک په مملوکیت کې راشي بیا د مالک انتفاع کوي، استفاده کوي. وتارة بما، او کله د رزق تعریف دا کوي چې ما لا یمنع من الانتفاع به، چې شرعا دا غیر انتفاع نه څوک نشي منع کولی هغه. نو دا د رزق دویم تعریف دی. وذلك لا يكون الا حلالا، او دا کم تعریفونه چې دي د رزق وکړو نو دا نه صادقېږي مګر په کم مال باندې چې حلال وي. ځکه چې مملوک خو به د هله جوړېږي چې حلال که نه، حرام شي خو ستا مملوک شرعي نه شي جوړېدی. که د بل چا نه ته ځمکه غصب کړې نو ستا مملوک نه شي جوړېدی، په زوره یې ترې روټۍ واخېسته ستا مملوک نه شي جوړېدی. او دغه رنګې چې شرعاً د ته انتفاع نه شي کولی نو په عرفاً د ته انتفاع کې بیا هم هغه رزق کې نه راځي. نو هغوی دواړه تعریفونه د رزق په داسې انداز کړي دي چې په حلال مال صادقېږي او په حرام نه صادقېږي. وذلك لا يكون الا حلالا، لكن يلزم على الاول ان لا يكون ما تاكله الدواب رزقا. ولمني
تعریف د معتزله باندې زبردست اشکال هغه لومړني تعریف څه کړو چې هو مملوک یاکل المالک دا هغه مملوک چې مالک به خوري نو په دغه اعتراض دا دی چې زناور خو د رزق مالکان کېدی نشي ځکه مالکیت او طاقت په هغو کې نشته زناورو کې نو هغو چې څه خوري ولې دا رزق نه دی الله دې دا رزق دی مطلب دا دی چې دا تعریف دی جامع د خپل افراد لپاره بعضې افراد پرې ووته زناور رزق خوري او تعریف کې په صادق نه راځي ولې د هغو مالکان نه دي او د ښکته رزق ولا مملوک نه دی تعریف کې په صادق نه شو لكن يلزم على الأول لكن په لومړني تعریف باندې دا اعتراض راځي چې الله يكون ما تاكله الدواب رزقا چې دا دواب څه خوري نو دا به رزق نه وي وعلى الوجهين او په لومړني او په دویم تعریف دا صادق راځي چې ان من اكل الحرام طول عمره لم يرزقه الله تعالى اصلا ګور یو تعریف د حلال دا کړو د رزق د مطلق رزق دا کړو چې مملوک نه یاکل المال نو حرام په مملوکیت کې ناراضي حرام مال په مملوکیت کې ناراضي دویم تعریف دا کړو چې ما لا ينتفع من الانتفاع به ما لا يمنع من الانتفاع به ای شرعا چې شرعا دا غیر انتفاع نه تل شي منې کول ٹھیک شو نو د دوه تعریفونو باندې یو غټ اشکال مثلا یو ماشوم دی هغه پیدا شو چې هغه پیدا شو یو ډاکو تختو او هغه ډاکو لومبنې پیسې ورکړه د غصب د پیسې نه ورکړه او بیا دې لویدې بیا چې ورپسې څونه خوراک ورکول ډاکو ګناهګانې کولې د ماشوم له خوراک کو تر دې پورې چې دې ځوان شو بوډا شو بیا په خپل ډاکې شروع کړي یو ورځ یې په خپل لاس سره حلالې پیسې نه دي ګټلې او دې مړ شو نو د ټول عمر د الله پاک رزقونه خوړو دا خو ډېره شنیع خبره نه ده ځکه دې خو رزق هغې ته وایي چې شرعاً ته انتفاع کولی شي نو ده خو شرعاً انتفاع ولا د سر د پیدایش نه ولا تر مرګه پورې څه خوړلي دي یو خصم ګېډې ته نه ایښی او که چېرته د مولا مېلمه شوي د هغه نه خوراک کړي ځان له خبره پوه شوې عموما خو د سره د ده څونه خېټې ته لاړ د پیدایش نه ولا تر مرګه پورې نو د ده ګېډې ته رزق نه دی تللی ولې حلال ده خوړلی نه دی او د معتدلو په نسبت باندې رزق هغه دی چې حلال وي نو دا خو ډېره یو بده خبره ده چې انسان دنیا ته راغی ولاړ د الله پاک یې دونه څیز استعمال نه کړو پوه شوه پرې کنه یو قبیح نسبت دی الله تعالی ویه وعلى الوجهین یو په دواړو تعریفونو اهل سنت د طرف نه دا اعتراض واردېږي چې ان من اکل الحرام طول عمره چې یو کس د ټول عمر کې کوم نه حرام وخوړو لم يرزقه الله تعالی اصلا نو ګویا چې الله پاک دله د سره یو کس کې رزق نه دی ورکړی دا عنوان خو ډېر زیات قبیح دی والله پسې خندان ومبنى هذا الاختلاف وبناء هذا الاختلاف فدې چې على ان الاضافه الى الله تعالى معتبره في معنى الرزق چې نسبت الله تعالی ته په معنی د رزق کې معتبر دی اصل کې معتدله موږ سره په دې مسله کې ولې مختلف دي هغوی دا رزق حرام قبیح دی پېښ کوي او رزق خو الله پیدا کوي او د قبیح اشیاء پیدایي خو الله پاک نه کوي د شر پیدایش خو الله پاک نه کوي نو د دې وجه نه موږ د رزق حرام نسبت الله ته نشو کولی او موږ په خپل اصل باندې ولاړې چې کو حلالي کو حرامي کو خیري کو شري د دې دواړو پیدا کوونکی څوک دی الله تعالی نو موږ د حرام رزق هم الله پاک پیدا کړی دی او خلق د رزق حرام دا قبیح نه دی کسب د رزق حرام دا قبیح او دې کې هغه مثال تلار شي چې لکه یو ګلکار خپل باتروم جوړ کړي او وګورئ دا دغه وصف دی دا دغه تعریف دی پېښ وکړئ دا یو اعلی ټوپک دی مثلا نن سبا بهترین ټوپک چې دی هغه امپور دی او امپور امریکې جوړ کړی دی نو موږ به شپه ورځ په د امریکې په دغه کمپنۍ لعنت وایو نه لعنت په هغه کس پیل پکار دی چې چا د امپور ټوپک راواغېسته په یو مسلمان استعمال پېښ وکړئ موږ له خو د دغه امریکې د کمپنۍ تعریف کول پکار دی نن کو دغه امریکې د کمپنۍ امپور نه وي جوړ کړی طالبان به تش لاس نن د افغانستان په 3 لکه ټوپکې په 4 لکه ټوپکې دي هغوی سره بلکې دا ما کم تاله نه راکړو 3 لکه خو ګاډي دي تقریبا 8 لکه ټوپکې دي د طالبانو په لاس کې د امپور سر مې یو ویډیو کتله داسې زنانان ولاړو هغه امپور یې ورسره ویې ما یې فرید په تاسو باندې اوس د هغه کمپنۍ خو یې تخلیق کړی دی که نه مجازي په هغې بد نه دي ویل پکار بد په چا چې کسب یې غلط وکړو په خبره باندې پېښ شوې که نه نو موږ د معتدلو ته وایي چې خلق د خیر کې هم د حاکم حکمت وي خلق د شر کې هم د حاکم حکمت وي البته کسب د خیر کې خیر دی او کسب د شر کې چې کوم دی هغه شر دی خبره باندې پېښ شوې ومبنى هذا الاختلاف على ان الاضافه ځان له خپل یو امپور اخلم چې لږ صحیح ریټ کې راته ملو شي نو چاته معلوم وي که نه ها امریکنۍ راغلی او چاته معلوم وي نه اخلم خو لږ داسې یار دوست سره وګوره چې ګزاره راسره
چې د سړک ته طرف حلالول نه کوي. او ما سره یو ټوپک شته، هغې لایسنس مې ولا هم کړی دی، خو دا مې خوښ دی چې دا واخلم. ومم د جهاد په نیت، حفاظت په نیت هم په څو ده؟ نو نه ته ډېر بره لاړې، شاباس نه ووایه. تا ته اوس څه پته ده، ممې ډېډې والې، ته ته اوس ټول په دې څه پوهېږي. تا به زړه ډز کړې دا خبره کوي، لرې مړه ته شپاړې. نه نه ښه ټوپک پکې نه وي چې دی هغه په سطل نه وي چې باندې نه وي سط باندې. خو په ما چې داسې په تین ځای کې مېلاوېږي زه به یې والم. ولې دې خو د بدماشۍ دپاره نه علمه که نه، د غریبۍ دپاره یې علمه. درې والا خو چې په زکات کې راکړي هم نه، په سټ صابون ومنو داسې څوک وي نو ما سره ښه مشوره ده. ومبنى هذا الاختلاف على أن الإضافة بس فقط على مثال بسفش كشي بس مين مقرمي دي راميان. ومبنى هذا الاختلاف بناء الاختلاف دين على أن الإضافة إلى الله تعالى معتبرة في معنى الرزق في نسبة الله تعالى معتبرة في معنى الرزق، وأنه لا رازق إلا الله وحده ورازق ذي مجرد الله فعل، وأن الأبد يستحق ذم والعقاب على أكل الحرام، وبند مستحق ذم والعقاب لأكل الحرام ومعنى. وما يكون معتدلا وما يكون مستندا إلى الله تعالى لا يكون قبيحا، وجلات نسبته شيء قبيح ني نمويكم من حيث الخلق نسبة الله ممكن حاجات إذا اختت شيء قبيح ربيع من نسبة قبيح ني ومن حيث الكسب تشات نسبته ربيع بلا كاسب سيجرزي قبيح جرزي. ومرتكب لا يستحق الذم والعقاب، أو معتدل مرتكب مستحق الذم والعقاب ندي. والجواب عن السنة والتراث جواب ذلك أن ذلك لسوء مباشرة أسباب باختياري. ومدا مال حلال لما في نسبة زمان يسوق كتك ومدا مال بحرام شي. ايش ما بكن؟ مال خو یو دی الله پاک پیدا کړی دی، الله پاک د بل د پاره نه دی پیدا کړی. نو اوس چې په خپل اختیار سره هغه په بده طریقې باندې راواغستو او غصب یې وکړه، نو د هغه په نسبت باندې څه شو حرام شو. والجواب ان ذلك دا حرمت چې ته راغی نو دا د وجه د هغه بدو اسبابو د اختیارولو نه. وكل يستوفي رزق نفسه حلالا كان او حراما، او هر یو سړی به د خپل نفس رزق حلالي کو حلالي کو حرامي بحصول التغذي بهما جميعا، ځکه چې کوچري حلالي کو حرامي په دوانو سره غذا حاصلېږي بدن ته. ولا يتصور ان لا ياكل انسان رزقه او ياكل غيره رزقه، دا د سره متصوره نه ده چې انسان کوم رزق د بل څوک خوري، یا د رزق چې کوم دی دی په خپلونو خوري، یا د رزق بل څوک خوري. لأن ما قدره الله تعالى غذاء شخص يجب أن يأكله، ځکه چې الله پاک چاله کوم رزق مقرر کړی دا ضروري ده چې دی دا رزق په خپله وخوري. ويمتنع أن يأكله غيره، او دا ممتنع چې بل څوک د رزق وخوري. واما بمعنى الملك او هر چې په معنی د ملک دی فلا يمتنع، نو دا ممتنع نه ده. پېښ شوې. لهذا خو دا وایي چې مملوک یاکله المالک، نو ستا رزق مملوک شو، تا خپل مملوک رزق دته هبه کړه. پېښ شوې. دته د هبه کوم ته په حلاله طریقې وخورو، نو دا خو ستا مملوک دله د هبه کو. پېښ شوې. نو ستا خپل مملوک ونه خوړو، ستا خپل مملوک ونه خوړو، یا ته نه کور کې او ستا رزق چا وخوړو، ستا مملوک ته بل چا وخوړو. پېښ شوې. نو په طریقې د غصب یې وخوړو، نو ستا مملوک ته هغه ستا ګډې ته رانړو وه، لهذا رزق خو هغه دی چې ستا د ګډې د علاوه بل چا ته لاړ نه شي. نو دا څنګه بل چا ته راوړو؟ غرض یې دا دی چې د معتدلو دا تعریف په مملوک یاکل المالک سره د رزق دا غلط تعریف دی. والله تعالى يذل من يشاء ويهدي من يشاء بمعنى خلق الضلالة والاهتداء، لأنه الخالق والله تعالى يذل من يشاء ويهدي من يشاء. ګوره الله چې چاله وغواړي ګمراهي کوي، چې چاله وغواړي نو خلق د هدایت پکې وکړي. پېښ شوې. یا ساتئ یو هدایت دی په معنا د خلق د اهتدا سره، یو دی په معنا د قرأت الطریق سره، یو دی په معنا د ایصال الى المطلوب سره هدایت، او یو دی په معنا د قرأت الطریق سره. دا هدایت چې په معنا د ایصال الى المطلوب سره واخلئ او په معنا د خلق الاهتداء فی الرجل سره واخلئ، نو دا د اهل سنت والجماعت مسلک دی. پېښ شوې. او هدایت چې په معنا د قرأت الطریق سره واخلئ، نو دا د معتزلو مسلک دی. دا فرق د هدایت په منځ کې دا فرق څه شی دی؟ شرعي دی.
حقیقت شرعي باندې بنا ده او یو فرق هغه دی چې تاسو کوم ځای کې ویلی شرع تعذیب کې ویلی هلته د دې په عکس ویلي شرع تعذیب کې تفصیل داسې دی ګوره مولوي صاحب هغوی هدایت د اهل سنت والجماعت په نسبت باندې زموږ حواله ورکړې ده چې هدایت چې کوم دی د عامو مشایخو په نسبت باندې اراعة الطریق ته وایي پوه شوې او هدایت په نسبت د معتدلو باندې ایصال الى المطلوب ته وایي څه ته وایي ایصال الى المطلوب ته نو دا خو د دې په عکس شو نو هغه فرق بنا دی په عرف باندې بنا دی په لغت باندې دواړه د ذکر کړي د دغه فرق هم ورمشهور سره تعبیر کړي او چې کوم فرق د اول ما ذکر کو نو دا شرعي فرق دی په سر کې ذکر کړي دا فرق چې دی دا ځکه بنا دی دا چې فرق پکې ذکر راغلی هدایت په تعریف کې چې یو شرعي فرق دی او بل عرفي فرق دی نو تضاد او تناقض رانغی ځکه د تضاد او تناقض لپاره یو وجه پکار ده او دلته وجه مختلف شي وجوه مختلف شي خبره باندې پېښ شوه نو ګوره ورته والله تعالى يذل من يشاء ويهدي من يشاء بمعنى خلق الزلالة والاهتداء فمعنى خلق الزلالة والاهتداء سرع لأنه الخالق وحده زكاة ده الشرع وده خير ده دوان خالق سوك ده الله تعالى ده وفي التقييد بالمشيئة وقدمة كش يذل سر من يشاء ويهدي ويهدي سر من يشاء ويهدي في التقييد بالمشيئة إشارة وجدا عبارة مقيد كريد فمشيئة سر دي كي إشارة ده إلى أن ليس المراد بالهداية بيان طريق الحق چې مراد په هدایت سره ورې اراده الطریق د یا بیان طریق الحق دی لکه څنګه چې معتدله ویه ځکه کو د هدایت نه مراد بیان طریق الحق و اراده الطریق نه د میشا او جوړه خو سره نه کېدو د دې میشا څه مطلب الله چې چاته وګوري لار ورته وخیه پېښ په کوسو غواړي نو د میشا او کوسو غواړي دې څه دغه سره جوړه خو سره نه جوړي کنه نو د میشا او د جوړه خو سره د آیات سره یا د متن سره ال جوړیږي چې معنا دا وکي ويهدي الله پاک او ایثار المطلوب کی وای یشاء او چاته چې الله پاک وغواړي پېښ په او اراده الطريق الله چې چاته وغواړي اراده الطريق وته کوي دا څنګه غلطه ده چې اراده الطريق الله هر چاته کوي لکه کافر ته مسلمان ټول د اراده الطريق نه کوي ها نو ما یشاء جوړه خو سره نه صحیح کیږي ما یشاء ربط په ان د متن سره صحیح کیږي او دا د قران اقتباس ته نو دا به ان صحیح کیږي چې د هدایت په معنا د خلق او اقتدا سره واخلي نو الله پاک هدایت پیدا کی په یو بنده کې چاته چې وغواړي بیا خبره صحیح پېښ او بنا ترجمه کې الله اراده الطريق کې چاته چې وغواړي اراده الطريق الله پاک هر چاته کړی ابو جان ته کړی پېښ وکړي هلیا نو وی الى ان ليس المراد او دا متن چې مقید کړی دی په مشیت باندې دې کې اشاره ده دې خبرې ده چې مراد په هدایت سره بیان او طریق الحق نه دی لانه عام في حق الكل ذکر دا عام په حق د کولو کې ولا الاسلال عباره عن وجدان العبد ظالما دا په معتدلو باندې راځي معتدلو ويذل من يشاء مختلف معنی کړی بعد معتدلو معنا دا کړی دا چې الله يذل من يشاء معنا دا ده چې اے وجدان العبد ظالما منتل د بنده گمراه دا اوس دې راځي په معنا دا په سفر باندې سندا کې جوړي يذل من يشاء دا معنا دا چې الله یو بنده په گمراهي کومي دې څه معنا فزو خبره ده او تسمیت ظالما یا یذل من یشاء معنا دا چې یو سره خو د مخ نفس الامر کې گمراه او الله پاک ولې نوم د گمراه ورکی دا څه معنا نه دي پېښ وکړه یعنی خو نه کوي لانه عام فی حق الكل ولا الاذلال او دا څه نه چې اذلال عبارت دی د دې نه چې منتل د بنده په گمراهی باندې او تسمیت ظالما او د دې نه عبارت دی چې بنده مسما کې په گمراهی الا ما د تاریخ ذلك بمشیته تعالی ځکه یذل معنا چې دا او کې چې کومه معتدلو ده نو بیا د میشاء سره معلق کول صحیح نشو د میشاء عبارت صحیح نه پېښ وکړه خالي دې په خبره پوره شو نام قد تضاف الهدايه الى النبي عليه السلام مجازا بطريق التسبيب ده په اشکال دا ورلي چې پیغمبر علیه السلام د خلق هادي وایي او داغه په صفاتو کې چې کوم څه شی دی هادي دی هادي د پیغمبر علیه السلام صفات دی والله تعالی په قران کې فرمایي چې انك لا تهدي من احببت پېښو یا پیغمبر علیه السلام په صفاتو کې چې کوم څه شی دی هادي دی نو هادي خو تا مانو کړ چې خلق د اهتدا کوي نو پیغمبر علیه السلام په چا کې خلق د اهتدا څنګه کوي جواب د دې دی چې کله کله د هدایت مجازن په معنا د اراده الطریق سره راځي اصل د هدایت خپل معنا خو خلق د اهتدا ده لیکن سبب د پیغمبر علیه السلام جوړي الله چې یو کافر مسلمانۍ د پیغمبر په زمانه کې نو پچا په واسطه به مسلمانۍ د پیغمبر په واسطه باندې د پیغمبر سبب دی نو کله کله هدایت نسبت
د مؤثر حقیقي په ځای باندې د الله په نسبت چاته وشي مجازا نو پیغمبر علیه السلام ته وشي. نو په دې معنی کې پیغمبر علیه السلام ته هادي وایي. پوه شوه پیغمبر یا د قرآن په باره کې دی ان هذا القرآن یهدي للتي هي اقوم داسې دی که نو اوس ګوره قرآن ته اهدا ویلی دی او یا یهدي ورته ویلی دی قرآن هدایت کوي. نو اوس هدایت خو تا په معنا د خلقو له اهتدا سره واغستو او خلق ته اهتدا خاصیت دی د الله تعالی د قرآن چا کې څنګه خلق ته اهتدا وکړو. نو جواب دا دی چې کله کله د اصل په نسبت باندې نسبت خپل سبب ته کېږي. نو معنا بدل ته دا کړي چې او مجازي معنا به کې مجازي معنا د هدایت څه شی د اراد الطریق ده. بېشکه د قرآن خلکو ته لاره ښیي. په خبره باندې پوه شوې. نو موږ په مجاز کې لګیا یو. نو دا وایي نام او قد تضاف الهدایت الى النبي علیه السلام مجازا او کله نسبت کولی شي د هدایت پیغمبر علیه السلام ته مجازا به طریق تسبیح په طریقې د تسبیح چې چونکې د هدایت او سبب پیغمبر علیه السلام او د هدایت سبب قرآن دی. کما یسند الى القرآن لکه قرآن ته د هدایت نسبت کیږي. وقد یسند الاذلال الى الشیطان مجازا دغه رنګې شیطان ته هم چې کوم دی د ګمراهۍ د اذلال نسبت کیږي. او کما یسند الى الاصنام او اصنام ته هم چې کوم دی د ګمراهۍ نسبت کیږي. لکه الله تعالی فرمایي وجنبني وبني ان نعبد الاصنام ربي انهن اضللن كثيرا من الناس. ربي انهن اضللن دي بوتانو ګمراه کړي ډېر خلک. نو د ګمراهۍ نسبت چا کو بوت ته وکړه. نو اصل کې خلق د ګمراهۍ خو الله پاک کې خو سبب یې څوک جوړېږي بوتان جوړېږي. نو کله کله د یو شي نسبت چې کوم دی سبب ته کېږي. او دا داسې ده لکه مختصر المعنی کې تاسو ویلي دي انبت الربيع والبقله. نو منبت حقیقت کې الله تعالی دی. دا ربيع موسم ربيع ولا صرف سبب جوړ شوی دی. یا مولوي صاحب تاسو پوهېږئ دا خبره ده. كما يستدل الى القرآن وقد يستدل الإذلال الى الشيطان مجازا كما يستدل الى الأصنام. ثم المذكور في كلام المشايخ ان الهداية عندنا خلق الابتداء. وګوره یا ساتي مذکور زمونږ د مشایخو په کلام کې دا دی چې هدایت په معنا ده خلق الابتداء سره زمونږ په نظر راځي. نو اوس ومثل هداه الله فلم يهتدي دغه دی کې بس کې دغه ده چې تا وایي چې د هدایت معنا ده اهتداء او خلق د ابتداء الله پاک په چا کې هدایت پیدا کو بالفعل. نو دې جملې سره بس کې هداه الله فلم يهتدي الله پاک په خلق د اهتداء کو فلم يهتدي پس بیا هم دې په هدایت رانه دا خو کېدی نشي. پېښ وکړئ. نو جواب درکې چې دغه دی کې و مجازي معنا کې مستعملي معنا به دا شي هداه الله پاک ورته اراد الطریق کو فلم يهتدي دې هدایت یافته نشوه. ځکه اختیار یې ولا ورکړو. نو په خپل اختیار باندې دې هدایت یافته نشوه. پېښ په خبره کنه ځکه وایي چې دا د په دې جمله کې هداه الله کې دا هدایت په معنا د دعوت الى الاهتداء سره او په معنا د اراد الطریق سره وایي او دا غیر مجاز وي. نو وایي ثم المذكور في كلام المشايخ ان الهداية عندنا خلق الاهتداء ومثل هداه الله فلم يهتدي مجاز عن الدلالة والدعوة الى الاهتداء. دې پورې خبره کوله شو. ايش خبره كان وای مونږ. وعند المعتزلة بيان طريق الصواب وهو باطل لقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولقوله عليه السلام اللهم اهد قومي مع أنه بين الطريق. معتزله وایي چې هدایت په معنا د اراد الطریق سره او بیان طریق الحق سره. نو که هدایت په معنا د اراد الطریق سره وې پېښ وکړي نو بیا ولې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په باره کې الله تعالی فرمایي چې انک لا تهدي من احببت څوک چې د خوښ هغې ته هدایت نشي کولی. حالانکه اراد الطریق پیغمبر علیه السلام ابو طالب ته هم کړی او هغه خوښ و. پېښ وکړي معلومه شو چې هدایت په معنا د اراد الطریق سره مقصود نه دی بلکې مقصود دی په معنا د خلق الاهتداء سره. نو دلته الله پاک ورته انک لا تهدي ته خلق د هدایت نشي کولی من احببت چاته ابو طالب ته. دا هدایت ستا په لاس کې وي تا به هغه ته هدایت کړی. خبره باندې پېښ وکړم. دا په معتزلو اعتراض واردېږي. وعند المعتزلة بيان طريق الصواب وهو باطل لقوله تعالى انك لا تهدي من احببت. اراده الطريق مراد به بیا د پیغمبر نفي ولي کوله په آیات فکر د شاخو اراده الطريق کوله قول علیه السلام او اراده الطريق د پیغمبر علیه السلام کارو دي اشکاله. پېښ وکړي نو چې کله اراده الطريق کوه نو بیا ولې پیغمبر علیه السلام د الله پاک ته دا سوال کوي اللهم اهد قومي. پېښ وکړي الا لما قوم ته اراده الطريق کې ولې دا پیغمبر علیه السلام په خپل نه کول شي. معلومه شو چې هدایت په معنا د خلق الاهتداء سره دی. نو پیغمبر علیه السلام الله ته وایي چې الله اراده الطريق وتما وکړه او اللهم اهد قومي الا خلق د هدایت پکې ته وکړه. نو دا معنا به هله صحیح کېږي چې د اهل سنت والجماعت والا موقف واخلي. یعنې که په خبره باندې پېښ وکړه نو ځکه وایي ولقول علیه السلام اللهم اهد قومي مع انه بین الطریق سره د پیغمبر علیه السلام ته هدایت کړي یعنې طریق ورته بیان کړی وه ودعاهم الى الاهتداء. دې پورې خبره پوره شي.
والمشهور نه هغه د شرط تعذیب ولا خبره تاسو ته اوس کوي شرط تعذیب کې تاسو څه ویلي وو چې دا زمون په نسبت باندې هدایت په معنا د اراده الطريق سره دی او د معتزله په نسبت باندې په معنا د ایثار د مطلوب سره دی یعنی خلق او اقتداء سره دی نو وې د هغه فرق چې تاسو ولته ویلي دي هغه مشهور عرفي دي یا مشهور لغوي دي او دا دلته چې ما کوم فرق بیان کړ دا مشهور شرعي دي دا څه شي والمشهور ان الهدايه عند المعتزله الدلاله الموصله الى المطلوب او مشهور دا دی چې هدایت په نسبت معتزله باندې دلالت چې موصل المطلوب تا وان نظم په نسبت باندې الدلاله على طريق يوصل المطلوب دلالت دا شلاره ته هغه لار مته مطلوب ته رسیا سواء حصل الوصول والاهتداء برابر خبره د وصول حاصل شي او اهتداء کو حاصل شي او لم يحصل او حاصل نشي چلو وما هو الأصلح للعبد فليس ذلك بواجب على الله تعالى وإلا لما خلق الكافر الفقير المعذب في الدنيا والآخرة ولما كان له امتنان على العباد واستحقاق شكر في الهداية ولما كان له امتنان على العباد واستحقاق شكر في الهداية معتزله دی او بل قبیح مسلک ذکر کوي معتزله وی چې اصلح فیصله په الله پاک باندې د بندګانو په حق کې واجب ده اصلح فیصله په الله پاک باندې د بندګانو په حق کې واجب ده نو موږ دا غلطه ده اهل سنت والجماعت وی الله چې کوم فیصله کوي په هغه کې عادل وي په هغه کې عادل وي او الله پاک باندې د چا حکم نه راځي چې الله پاک دا حکم نه مجبور شي چې دا غي په هغه پرشر کې الله پاک اصله فیصله وکړي الله چې څه کوي ناغه هغه کې چې کوم دی هغه یا منصف دی او یا فضل کوونکی دی محسن ودا تمام انسانیت الله تعالی جهنم ته اورېګو نو بیا هم الله پاک منصف وي چې په خپل مخلوق کې او په خپل ملک کې تصرف وکړي پېښه وکړي تاسو ورته او په تمام انسانیت جنت ته اورېګو نو بیا هم الله پاک منصف وي محسن وي الله پاک باندې اعتراض نشي کولای لا يسأل عنه وهم يسألون خبر باندې پېښه وکړي او دی ویا چې نه اصله فیصله په الله واجب ده الله دا غینه اورېدي نشي نو موږ خدای بیا په خدای څه جو انا وستا کړل دې جوړ کړل افغانستان او دا بل دله کوم اشرف غنی دې جوړ چار څه به په صابون لاړو اځړیا د موږ بڑوا مثال ورکړي کړه بهشته په جوړ څه پورې دا ادارو په هغه باندې چلے دو اوس ټول کښوي وما هو الاصلح للعبد فليس ذلك بواجب على الله تعالى او هغه چې اسلام دې بنده لپاره دا واجب دی الله تعالی په الله پاک باندې والا لما خلق الكافر الفقير المعذب في الدنيا دې مولانا څه يعني یره دا کامل ولید خدای قسم دا کامل ولید دا د اعتقادا نه مو پېښه چې د کنجرو پسې د کنجرو صحیح مخې و د ښکارا کو باینه کې وته مخ خو یو ور را بستې د کنجرو پېښه په اسلام آباد کې یو بل ځای او دا دونه خبرې مولانا سي پسې کوي زم د عمل نامه کې به یو ګناه نه ده ټول ګناونه دي په خپل غاړه بس تشنه کې به تشنه کې او د په نور خلا پرې د مليانو په سینه کې سو مليانو سره ما باسو او د خپل واجب کړي وخت پر رسول پېښه مولانا سي پسې خبرې کوي مې خدای مغر کې ته خو به غلطه شرم وکړه مولانا په طالب په پاکستان کې کم خدمت کوي پېښه دغه واجز انسان دی او د بوډا اړو کې دا اوس د سود د فیصله په چا پاس کا شیخ الاسلام تقی سے خپل وجه دا مولانا صلی الله علیه وسلم په جد جهاد وشو دې کومه حکومت کې نو شهباز شریف وغټ دلته ولې تاسو ته نه باندې وغټ حرامي په شهباز شریف باندې هر د خالص سریا شهباز شریف باندې دا فیصله چا ومنه مولانا څه ومنه پېښه دل وی مجاهد دې پېښه زه خو دې سړی تاریان زه خو د ولایت فایل وسو کې فایل کو د چا سوځي نه ودی سوځي دا باندې سوځي څنګه دا سوځي او دا بس یو دا شروع کړی چې توفق راوړي راځه سره تاسو توفق راوړو څه دی پېښه پرې د مناسبت د حالت پرې دا چې دا سړی د سمې او کنه ورورو په طریقه بکې ګوره دا کم باران چې د شبي دې څه نقصان کوي چې د جبې د یو هفته باران لنټري وسره اساسي کچا کوټه بلا پرې د لنټري اساسي وکړه د مولانا څخه مثال د جبې د باران یو بیل بدل پاس کی اوسې د سود د حرمت بیل پاس کو پېښه به الله دې کې د حکومت پټینګ شي ورورو بدل بیل نه پاس کی الله پاک یو له بجون کې برکت واچوي زه خو درونه دعا کوم د
د شا په اړه بدله کې او خلک یې کو بدله کې دې زمو ورنه کو بدله کې لګي بازار دې دوه چکه ولګي سوزي دي هاي وما هو الأصل للأبد فليس ذلك بواجب على الله وإلا لما خلق الكافر الفقير المؤذب في الدنيا والآخرة ورنا كشري الله پاک باندې اصلحه چې کوم دی فیصله واجب نه ده ځکه کو اصلحه فیصله په الله پاک باندې واجب و نو کافر فقیر معذب په دنیا او آخرت باندې پیدا کوه تاسو ولیدلی په دغه کې دا بعضې خیمې چې لګولي نو هر یو خو نشم ویلی بعضې پکې باقاعده د هندواني د پینډۍ کې خاص کر هندواني ده تک توریا سکان سوځېدلي او سوال کوي زه سوچ کوم چې دنیا هم غرق آخرت هم غرق پوه شوې نو په الله باندې د بنده په حق کې اصلاح فیصله واجبه وه نو داسې هندو به هم نه پیدا کړو چې دنیا هم خرابه او آخرت هم خرابه خو د دې مطلب دا دی چې الله باندې اصلاح فیصله واجبانه ده وإلا كشري الله پاک باندې اصلاح فیصله واجبه و نو لما خلق الكافر الفقير المعذب في الدنيا والآخرة ولما كان واصلاح فیصله په الله پاک باندې واجبه و نو الله پاک په خلقو باندې خپل نعمتونه نه راورول او نه به پیس بادل امتنان به پې نه کوو پوه شوه پې کنه چې تا باندې بنده ما دا نعمت وکړو ځکه چې د بنده به په جواب کوي چې الله دا ستا بېزي وه په تا باندې دا خبره واجب وه تا ماله څه کړي دي تا خو ماله هېڅ نه دي کړی پوه شوه په خبره کنه ښه او دغه رنګې دې بنده ته د شکر ایستلو څه لار هم نه وه ده به وایي چې اصل خدای په خپله ډیوټي کړې ده دا کار زما په حق کې په الله پاک باندې واجب و چې زه ایماندار پیدا کړم نو شکر سره وباسه دا خاص یې الله پاک باندې واجب و پوه شوه پې کنه نو وایي ولما کان له او نه به وایي له د دې بنده د الله پاک لپاره امتنان په عبادت باندې او استحقاق د شکر په هدایت کې او حفاظت انواع د خیراتو لکونها اداء للواجب ذکر الله پاک چې په دې انسان کوم نعمتونه کړي دي دا الله پاک ادا د واجب کړی دا هغه باندې څه واجب وکړه ولما كان امتنانه على النبي عليه السلام فوق امتنانه على ابي جهل بالله چې پیغمبر علیه السلام د ابو جهل په مقابله کې خپل نعمتونه په پیغمبر علیه السلام باندې الله پاک وروړي دي او دا نعمتونه د الله پاک د پیغمبر علیه السلام د پاتې چې الله وروړي دي دا بېشماره دي په نسبت د ابو جهل کنه ګوچري د معتزلو مسلک والي چې هر اصلاح فیصله په الله واجبه ده نو بیا پیغمبر علیه السلام باندې الله پاک خپل نعمتونه نشي وروړي ځکه چې الله پاک د پیغمبر په حق کې خپل واجبي ډیوټي ادا کړه او د ابو جهل په حق کې خپل واجبي ډیوټي ادا کړه پوه شوې کنه دا خو د الله فرض شو کنه اگر تو چاہتے ہو کہ آپ نے میرے اوپر بہت احسان کیا نہیں یہ تو میرا فرض تھا دی باندې دا معذور ولیکي مطلب دا چې دا زما ذمہ داري وه نو دې کې ته ما د شکریه هم ما ادا کړه دا زما کار دی ما ته تنخواه مې راوړي یہ تو میرا فرض تھا خبره باندې پوه شوې کنه نو اصل که په الله باندې اصلاح واجب وه نو بیا و پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته معاذ الله ویلي شي دا خو په تا باندې واجب ډیوټي وه د ابو جهل په حق کې چې په تا کوم واجب و هغه کار دې وکړو زما په حق کې چې په تا باندې کوم واجب و هغه کار دې وکړو لیکن داسې نه ده پیغمبر علیه السلام باندې په کروڑو ارباو رحمتونه الله کړي دي او ابو جهل چې کوم دی د هغه نعمتونه په خپل اختیار سره محروم و خبره باندې پوه شوې نو دا وایي ولما كان امتنان ولا النبي عليه السلام فوق امتنان ابي جهل لعنه الله تعالى اذ فعل بكل منهما ذکر الله تعالی په هر یو د دې دواړو سره وکړو غایه مقدرته غایه مقدوره من الأصلح له غاية مقدوره غاية مقدور كل أصلح إذا كان برسا أصلح فيصل وغان لا باكو كل شيء الله كما واجبه لهذا ده أصلح أكيد ده سر غلطة تسلو ولما كان لسؤال العصمة والتوفيق وكشف الزراء والبسط في الحسب يلا ما نقولنا نبش ده سؤال بس معنا نجوري ذكر شاء الله وجه فما أصلح فيصل زبا أبدا ما نلاقوكم ده كمان سؤالنا سلك وما هو اصلاح فیصله واجب ده زبا کوم ته مله د ګناونو د پاکي سوالونه مکو ستا په حق کې اصلاح فیصله ګناه ابته کې هغه نه دنه بچ کی پېښ وبې او یا الله مال د خیر توفیق راکړي الله مو چې دا سوالونه مکو ستا په حق کې چې په ما باندې کوم اصلاح فیصله واجب ده د بارا کوم پتا کی پېښ وبې خبره کړه ها او دا غره یا الله فراخي را باندې راولي او دا غره بارانو کې زمو فصلونه باندې الله مو چې زما باندې کوم اصلاح فیصله تاسو لپاره واجب ده بارا کوم سوالونه سره کړه خبره باندې پېښ کړه حالانکه دې ټول سوالونو حق موږ لا شک او الله پاک قبلین کړ معلومه شو چې الله پاک باندې اصلاح فیصله د واجب ولما كان لسؤال الاسمه والتوفيق او نبوي د سوال د اسمت د ذنوبنا او توفیق په طاعت باندې وکشف الذراء او نبوي سمانا د دې چې الله زموږ د سختي لري کې الحمدلله جمله معترضه واخا
والبسط في الخصب والرخاء ایمانا او نه به چې کوم دی د دې سوال چې الله زموږ د سختي لري کې والبسط في الخصب او فراخي را باندې راوړي یعنی شینکی را باندې راوړي پېښو جذب قحط ته وي خصب شینکی ته وي شینکی را باندې راوړي او فراخي را باندې راوړي څه معنا به جوړي دا معنا د کان د پاره چې کوم دی خبر دی ولا اسم مؤخر دی ولما كان لسؤال الاسم والتوفيق معنى ايش هو بيقول ده بقى اسم مؤخر شيء ده شاله فرد كان ده فرد هذه لانه ما لم يقل في حق كل واحد فهو مفسده له ځکه چې الله پاک نه کړی په حق هر یو څه کې کوم کار نه کړی دا دغه لپاره فسادو نو ځکه خدا غریب مالدار کونه کړ او ځکه خدا مالدار غریب کونه دغه دې لپاره فساد يجب على الله تعالى تركها فالله پاک باندې چې اسلام واجب ونه الله باندې دې ترک واجب ولا ما بقي او بل چې ته چې اسلام فیصله په الله پاک باندې واجب نو غایت مقدور د هر انسان په حق کې وکړه دا په خزانه کې څونه اساس چیز دی دا انسان په حق کې وکړه نو مطلب دا چې خزانه د غزيات اصلح نه خالص شو دې مطلب دا چې د دې نه زیات اصلح فیصله الله پاک نشي کولای د بنده په حق کې وداغه دغه نه عاجز دي دا څه ویل ټیک دي غلط دي ځکه چې د الله پاک دا خزانه هو غیر متناهي دي ولما بقي في قدرة الله تعالى بالنسبة إلى مصالح العباد شيء أو بیا بفات نشي په قدرت الله تعالی کې په نسبت د مصالح د عبادت سره شي اذ قد اتى بالواجب البالغ ځکه الله پاک غوښتي واجب کار وکړو نو داغه په هغه خزانه کې نور اصله صفات نشي ورنه هغه به د بنده په حق کې کړو نو په دې طریقې سره د الله پاک خزانه خالی شو او دا ول دي غټ عیب دی خبره باندې پېښ وکړه چلو ولعمري أن مفاسد هذا الأصل ولعمري أن مفاسد هذا الأصل أغني وجوب الأصلح بل أكثر وصول المعتزلة أظهر أن يخفى وأكثر من أن يحصى وذلك لقصور نزلهم في المعارف الإلهية ورسوخ قياس الغائب على الشاهد في تبائعهم وغاية تشبثهم في ذلك أن ترك الأصلح يكون بخلا وسفها وجوابه ولعمري ذا كلمة التعجب ذا قسمنا فارغ الاستعمالي أو أصلا كذلك بدل لفظ الله حذف رباسي إيه والله لأمري فيش بابي لا قسم بحقيقت بقول عمر نشي بلكي فالله تعالى بشيء او زماني فقال الله وعمر قسم وي ان مفاسد هذا الاصل شيء فساد د معتدلو د اصل عن وجوب الاصل يعني د وجوب اصل ولا اصل بل اكثر اصول المعتدله بلکې د معتدلو د اکثر اصول غ فسادونه اظهر للازهر من ان يخفى پټشي واكثر من ان يحسد شمارين باردي يعني المعتدلو دلته متصوي المعتدلو خاطر ګڼ لري اکثر اصول چې کوم دي هغه ګڼ دي وذلك لقصور نظر في المعارف الالهيه وداغي وغټ وجه دا چې غي اعتماد په خپل عقل ناقص کړی دی او داغي نظر قاصر د معارف الهیونه الله تعالی ذات پیغمبر نو رسول ورسوخ قياس الغائب الى شاهد في تبايهم او بل خرابي دا چې د دې په طبيعتونو کې دا چې قياس د غائب په شاهد باندې کو نو چې کوم حکم به د حاضر او د شاهد ممکنو هغه حکم په الله تعالی په ذات باندې لاګو کوه نو دې کې د سخت خرابو څه شو مستحق شو وغاية تشبثهم في ذلك او انتهي خبر دي په دې کې دا جهنت يعني غاية دلیل انتهي دلیل دا چې ان ترک الاصل يكون بخل وسفها والله پاک اصلها فیصله د بنده په حق کې ونی کې دا الله تعالی د طرف بخل وسفها وجهل بيا وجوابه جواب دوی ته د اعتراض ذلك ان امن ما يكون حق المانع وقد ثبت بالادله القطعيه كرم وحكمه وعلم بالعواقب يكون محض عدل وحكمه ان من اكد من اذا ان ذا فارس شيء اسم دی او يكون محض عدل وحكمه دا ولا خبر يعني هغه شی چې الله پاک په خپل اختیار سره یو بندنه منی کړي یو بندنه مالداری منی کړي دی غریب پیدا کو يكون محض عدل وحكمه دا محض عدل او حکمت ته پېښوي ولی سره د دې چې الله پاک دې کس د مالداری منی کړو غریب پیدا کو نو سره د دې چې الله تعالی سره بل د انسان سره محبت هم ډېر دی په دې کرم هم ډېر دی په دې سخاوت هم ډېر دی او د الله پاک په نتایج باندې علم هم حاصل کړي نو بیا هم د انسان نه مالداری لري کړه او تکلیف یې راوستل دي کې بس خبره باندې پیښ نو ان امانه ما يكون حق المانع هغه چې منکی الله پاک هغه شی چې حق د معنی وي الله پاک چې کوم د معنی حق ته هغه منی کو وقت ثبت بالادله القطعيه کرم سره د نه شپه د الله قطعي سره کرم د الله پاک ثابت دی او حکمت ثابت دی او علم بالعواقب او علم بالعواقب چې کوم دی ثابت دی يكون معنا دا شو چې دا من کول د الله پاک محض عدل او حکمت خالص عدل او حکمت دی ثم ليت شعري ما معنى وجوب الشيء على الله تعالى إذ ليس معناه استحقاق تاركه شعري بمعنى دا علمي سره او د دې خبر به محذوف ليت د فردا اسم دی او خبر چې کوم دی محذوف دی حاصل
ثم ليت شعري ارمان جماعه دا علم حاصل وي جما معنا وجوب الشيء على الله تعالى شديد جدا وي چې الله پاک باندې کومه اصلا فیصله واجب ده یعنی وجوب الشيء په الله باندې یو شی واجب کول رشه دې بسمانی ځکه چې دې سمانا او استحقاق او تاریخ یې زمو ولې قامدي معنا خدا نه ده چې څوک دا واجب تر کې نه هغه مستحق زمو د عقاب شله کما او تا ویتر پرې خو مثلا نو مستحق زمو د عقاب شله وهو ظاهر نو دا معنا خدا الله پسند کړي چې غسته او دا ظاهر ده څنګه به الله پاک ګناګار نعوذ بالله ولا لزوم صدور عنه ادا واجب دا معنا نه چې کوم فلسفه او غسته دا واجب یې چې ورته وي اوله معنا دا واجب شرعي ده او دا اوسنه معنا دا واجب عقلي ده چې فلسفه باندې ده او دا معنا ده چې الله باندې استه واجب ده چې دا فیصله به الله تعالی نو وجوبا صادري نو دا معنا ته الله واجب شي پېښ وکړي ولا لزوم صدور عنه بحيث لا يتمكن من الترك الله فقادر فترك دا شيواني بناء على استلزام محال ذکر دا معنا نشي غوستي چې دا مستلزمه ده یو محال لره من سفه او جهل او عبث او بخل او نحو ذلك بخل او نحو ذلك ذکر چې الله پاک بیا سفيه وګرځي جاهل وګرځي عبث یا بخیل وګرځي ايش په بګل نو دا څه نشي کولای لانه رفض لقاعده الاختيار ذکر الله پاک ته مجبور کوي د قاعده د اختیار ورفض راشي هغه یو طرف ته وشتا وميرا الى الفلسفه الظاهره الوارد او دا غرغستا میلان راغی هغه فلسفي ته چې دا غي بربندتیا ظاهره ده بربنده ده فزوله ده پېښ په بګل نو بیا باندې هغه اصول باندې ستاسو تمرکز راشي هغه اصول به اختیار کې اسلام باندې جوړ شي حالت دا دی چې اسلام دغه تمام د دې باطل قواعد باطل کړي دي د اسلام قواعد مضبوط دي خبره باندې پېښ کړئ دا بناء على استلزام المحال مالکي دا د معتزله دی معتزله وایي چې الله پاک باندې دا فیصله ځکه واجب ده دا غني صدور ځکه واجب دی کو دا څه ونی کې نو الله پاک د پرمسفه جهل عبث یا بخل لازم شي موږ ورته وایو چې نه خپل اختیار باندې بل طرف ته هغه حکیم حکمت والا دی او څوک چې د یو غریب نه مالداري باندې کې هغه جاهل ته نه کوي ولې په عواقب باندې د غیر حاصل دی او نه یو عبث کار کوي چې حکیم چې حکمت والا کار کوي هغه عبث کار نه کوي پېښ پېښ او نو دا الله پاک په کتاب کې بخل شته دا بخل خو صفته نه پسته الله دا غي نه پاک دی پېښ پېښ دا څه قسمه چې کوم نه کوي چې دا په الله پاک باندې لازم نه راځي پېښ پېښ هغه دا قاعده نه منو ځکه نه منو لانه رفض لقاعده الاختيار الله به مجبور ماشي ځکه ته وجوب په معنا د واجب الصدور سره واخلیا مجبور ما حسب وګرځي او میلان په پکې راشي د فلسفه او هغه فلسفي دا د هغه کمزوري بالکل ظاهره خبره باندې پېښه دې له پورې مسله پوره شو